الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اما بعد. نبی علیه السلام د سیرت په حواله سره سلسله وار درس چې نبی علیه السلام شق صدر وشو. د شق صدر نه بعد مهر ولې ولګولې شو؟ نو د شق صدر نه بعد د مهر لګولو یو څو وجې هغه اومه ذکر شوي دي چې کله د سینې اپریشن وشو نو دې سره باطنی صفائی رااله چې د نبی علیه السلام د زړه مبارک نه هغه یو ټوکړه یا دو ټوکړې وړې هغه وغورځول شي چې دا د شیطان هغه عیسی واده ده، یعنی د زړه اندرونی عیسی هغه الله تعالی د هغې اوس په زړه کې که داسې څه خبر راتلله هغه الله تعالی ختمه کړله. او چې کله هغه ختمه شوله نو اوس د نبی علیه السلام د دواړو اولو تر منځه شاته په دې ځای کې مهر ولګولی شو. او د مهر د لګولو وجه هغه دا ده چې د نبی علیه السلام باطنی سپاهی هغه اومه راشي، ځکه چې دا شیطان د انسان د زړه شاته د خپل خړتم هغه د انسان د زړه ته رارسوي او هغې کې وسوسې اچوي. نو د شق صدر د وجې نه د نبی علیه السلام هغه باطن یعنی د زړه صفایي راغله او د مهر لګولو سره ظاهري یعنی د شیطان د هغه خړتم کې خودلو او زړه ته د وسوسو د رسولو هغه لاره هغه بند شوله. نو په دې وجه باندې د مهر چې دا مهر نبوت دا د نبی علیه السلام دا په بعد کې هغه لګېدلی دی. او د کرنګې د یو صاحب په باره کې هغه راځي چې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه نه هغه نقل دی چې یو سړي په باره کې راځي چې هغه د الله جل شانه نه دا درخواست وکړو چې رب العالمین د شیطان چې په کومه طریقه باندې د انسان زړه ته او کومه لاره اختیاروي د انسان د زړه کې وسوسه اچوي هغه لاره راته وښایي. نو وایي هغه لاره چې ورته هغه وښولې شوله نو هغه اومه یعنی شاته د اولو د طبخې د مټې ده دا د زړه ته مخامخ په دې باندې شیطان هغه په دې کې وسوسه هغه اچوي، اخړتم وردننه کوي او هغه وسوسه اچوي. او کله چې انسان د الله تعالی ذکر شروع کی نو په سوره فلق کې د هغې ذکر راځي چې بلکې په سوره ناس کې ذکر راځي چې وسواس الخناس من شر الوسواس الخناس. نو د خناس معنی د رستو کیدونکي چې کله انسان ذکر شروع کی د الله تعالی یاد د په زړه کې راشي، د الله تعالی یره د په زړه کې راشي، نو بیا د شیطان خپل خړتم هغه رستو کې انسان دا شیطان بیا هغې کې وسوسه وغیره اچولی نشي. نو د دې وجې نه د نبی علیه السلام مهر مبارک هغه چې ولګېده نو دا د نبی علیه السلام دا بهرونی د بهرون نه چې کوم دی نو یعنی د بهر نه هغه حفاظت هغه الله تعالی وکړو د څه په ذریعه باندې د مهر په ذریعه باندې. دا مهر نبوت چې کله لګولی شوی دی اوس په دې کې بعض وایي چې دا د نبی علیه السلام لکه څنګه چې ابتدا واقعه کې تیر شوي دي چې کله یو راهب هغه ولید او د نبی علیه السلام دا مهر ته وکتل هغه بېهوشه شو او بیا یې دا ووایي چې ای خلکو تاسو نه ارسه لاړل او هغه د چا خاندان ته لاړل؟ هغه د اسماعیل علیه السلام خاندان ته لاړل. او دې ځای کې وایي چې یاره د نبی علیه السلام دا مهر مبارک چې کوم دی نو دا د 2 کالو نه بعد لګېدلی دی. نو په دې کې علماو تطبیق کړی دی. تطبیق دې ته وایي چې هغه ړومبی خبره صحیح وي او دا دویمه خبره صحیح شي. ړومبی خبره څنګه وي؟ هغه داسې وي چې ابتداء د نبی علیه السلام مهر مبارک موجود اوس دلته کې رالل چې
کله شق صدر وشو نو د هغې نه بعد بیا د نبي علیه السلام مهر هغه ولګېدو. نو ابتداءً مهرو او په دویم ځل باندې د هغې مهر تجدید وشو. د هغې مهر تجدید یعنی نویوالی وشو چې د بهر نه تر اوسه خو به یا څه تللي یا نه، خو اوس په بلکل چې کوم دی نو هغه به د نبي علیه السلام زړه مبارک ته اوس د بهر نه د شیطان بلکل مکمل هغه حفاظت وشو. نو دا په دې کې چې کوم دی نو هغه تطبیق دی. او بله چې کله حلیمه سعدیه هغې ته دا خبره مخې ته راغله چې یاره دا خو دغه خپل محمد صلی الله علیه وسلم دا واقعه راغله، شق صدر راغی، نو هغه په زړه کې هغه ویریدله. هسې نه چې دته څوک نور څوک تکلیف ورسوي او دا خو څه دی یتیم دی او دا خو ډېر برکتي انسان دی، نو هسې نه چې دته څوک نور څوک تکلیف ونه رسوي. نو په زړه کې دا راغلل، واپس راغله او آمینې ته دغه خپل زوی هغه یعنی محمد صلی الله علیه وسلم چې لا ورکوټ دی هغه ورته حواله کړ. نو چې کله ورته حواله کړ نو دغه خبره ورته حلیمه سعدیه ورته وکړله. چې کله حلیمه سعدیه ورته دا واقعه وویله نو وی آمینې صاحبې چې کوم دی نو هغې په دې واقعه باندې یعنی په دې باندې داسې څه ونه وي چېرې لکه داسې ولي شوي. ولې ابتداءً د حمل په دوران کې حضرت آمینې چې کوم حالات لیدلي دي نو هغې ته دا پته وه چې ګویا کې دا ماشوم دا څه دی، دا د نورو ماشومانو په شانتې نه دی، د شان هغه ډېر اعلی دی او ډېر ارفع دی. دقه رنګې د نبي علیه السلام عمر مبارک چې کله شپږو کالو ته ورسېدو نو آمینه هغه مدینې منورې ته یعنې هغه خپل پلارګنی کله چې کوم دی نو هغه راغله او چې هلته راغله نو ام ایمن دا ورسره وه او بیا دې یو میاشت هغه تېره کړه چې کله په لاره باندې واپس کېدل نبي علیه السلام د ام ایمن او د نبي علیه السلام والده ماجده حضرت آمینه ده چې کله مقام ابوا ته را ورسېدل نو په مقام ابوا کې د حضرت آمینې د هغې وفات وشو او د هغې د وفات نه بعد د هغې دفن وغیره وشو او بیا نبي علیه السلام پورا یو میاشت یا څه ورځې بعد چې کوم دی نو هغه دغې ام ایمن هغه ځان سره راوسته مکې ته. چې کله مکې ته راوستو اوس د نبي علیه السلام بیا مور ام صوف